عروه بن مسعود وی والله د الله په نوم قسم خوري والله زه د نجاشي بادشاه دربار ته تللی یم والله زه د قیصر او د کسرا دربارونو ته تللی یم بادشاهانو خواله تللی یم خو ما د محمد صلی الله علیه وسلم په شانتې ملګري ما چېرته نه دي لیدلي بیا قسم خوري په الله په ذات مې دې قسم وي د محمد سره دا صلی الله علیه وسلم سره داسې ملګري دي چې هغه د خولې نه بلغم راتوکي هغه توک نو د ده داسې ملګري دي مینه ناک او په ده مین چې د ده هغه بلغم ځمکې ته نه پرېږدي د دنیا دپاره موږ ډېرې سختې برداشت کوو د دنیا د ګټلو دپاره موږ شپې شپې او ورځې برداشت کوو کلونه د دنیا دپاره موږ بهر تېرو لکه خپل ګریوان کې انسان ځان سره سوچ وکړي چې د دین دپاره مې څه د دین د زده کړې دپاره مې کومه سخته برداشت کړه د دین د خورولو دپاره مې کومه سخته برداشت کړه د الله د دین دپاره ما څه وکړل او دغه صحابو څه کړي دي ځان ته نه دي کتلې خپل ځمکې او جایدادونو ته نه دي کتلې خو د الله پیغمبر او د صحابو هغه محبت یو صحابي دی هغه نقل کوي د صحابه او د رسول الله سره دومره محبت والله عروه بن مسعود چې کله د صلح حدیبیه هغه لیکل کول نو دی درېمګړی و دی چې کفارو له لاړل مشرکین له لاړل چې کله هغوی عمرې ته نه پرېښودل نو هغه مشرکینو ته دا ساده ویل عروه بن مسعود وی والله د الله په نوم قسم خوري والله زه د نجاشي بادشاه دربار ته تللی یم والله زه د قیصر او د کسرا دربارونو ته تللی یم بادشاهانو خواله تللی یم خو ما د محمد صلی الله علیه وسلم په شانتې ملګري ما چېرته نه دي لیدلي بیا قسم خوري په الله په ذات مې دې قسم وي د محمد سره دا صلی الله علیه وسلم سره داسې ملګري دي چې هغه د خولې نه بلغم راتوکي هغه توک نو د ده داسې ملګري دي مینه ناک او په ده مین چې د ده هغه بلغم ځمکې ته نه پرېږدي بیا قسم خوري د الله په ذات مې دې قسم وي ملګري داسې دي چې دی اودس کوي نو د ده د اودس هغه اوبه هغه ځمکې ته نه پرېږدي او داسې ملګري دي چې کله دی وایي خبره واورئ بیا به د چا اوف نه اورئ هر کس به ده ته متوجه وي چې دی به موږ ته څه وایي نو داسې کس چرې م ګورئ تاسو نشئ ناکامه کولی هغوی ته د ده ګوره داسې ملګري دي ما بادشاهان ډېر لیدلي دي ما د کیسر او د کسرا محلات لیدلي دي او د هغې خلک مې هم لیدلي دي او د دې پیغمبر ملګري مې هم ولیدل په خپلو سترګو باندې چې ګوره ده سره داسې ملګري دي او د صحابو دا شان دی چې دا صرف د ده په مخ کې داسې نه کول صرف یو موقع باندې داسې نه کول بلکې د صحابه کرامو ټول ژوند او زندگی چې هغوی خپل ځان جان مال بچي هر څه چې د الله په دین او د الله په پیغمبر باندې ګوره قربان کړي دي هغه قرباني هغه جذبې هغه د مسلمان نه غواړي ځکه رسول الله فرمایي تاسو کې تر هغې وخته پورې کامل ایمان ته نشئ رسېدی تر څو پورې چې درته زه محبوب نه یم د خپل ځان نه